السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چې خپل نوم یې اسلام الدین افغان ښودلی، له فرانسې نه یې پوښتنې کړي دي. وایي لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې آیا ولور اخیستل د اسلام په مقدس دین کې جایز دي که نه دي؟ او دویمه پوښتنه یې دا کړې ده چې استنجا کول فرض دي، سنت دي که واجب دي؟ او دریمه پوښتنه یې دا کړې ده په هغه جماعت کې چې لمونږ لمونځ کوو، که د هغه جماعت امام خپله ږیره رخیلې وي، شرعا ده پسې اقتدا څنګه ده؟ اسلام الدین وروره، مهر د زوجیت د منفعت عوض دی چې شرعا دا د خاوند په ذمه باندې واجب دی، او دا حق د هغې منکوحې او د هغې خور دی چې د بضعې په مقابل کې هغې ته ورکول کیږي. او بل دا چې د هلک او د هغه ځوان مالی حالت ته به کتل کیږي. که چیرته د هلک او د ځوان د غربت معلومېدو سره سره زیات مهر مقرر کړی شي، نو دا بیا په هلک باندې د بې ځایه پیټې سره دا برابره ده، لکه جویه چې په هغه باندې ته بې ځایه پیټه ایښی. بیا هم د مهر د زیات نه زیاتې اندازې لپاره حد مقرر نه دی چې باید څونه وټاکل شي، لیکن سره له دې مهر باید دومره وي چې ادا کول یې د هغه ځوان په طاقت او په قدرت کې وي. اله السنن په 11 جلد کې په 9 صفحه کې په کتاب النکاح کې د یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روایت د ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره رانقل کړی، چې په اصل کې دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی. ام المؤمنین عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان اعظم النکاح برکة ایسره مؤونة. با برکت نکاح یعنی هغه نکاح چې په هغې کې ډیر برکت وي، هغه نکاح ده چې په هغې کې مشقت او تکلیف کم وي. نو که تا دومره مهر یا دومره ولور وټاکه چې هغه ځوان توان درلوده چې هغه مهر او هغه ولور هغې خور ته ورکړي، نو دا ډیره با برکته نکاح ده. او په دې باندې هم باید پوه شو چې دا مهر د هغې خور حق دی، نه یې دا د پلار حق دی، نه یې د ورور حق دی، نه یې د تره حق دی، نه یې د ماما حق دی. او کومه ولور یا مهر چې د دې خور په نکاح کې پلار اخلي خوري، ورور اخلي خوري، تره اخلي خوري، نیکه اخلي خوري، او د دې خور رضا نه وي، دا د هغوی لپاره سوچه حرام دی. خو چې دا مهر یا دا ولور دې خور ته ورکړه شو، بیا خپله د دې خور خوښه ده چې هغه ځان لپاره ساتي او که چاته یې هبه کوي او بخشش کوي، اما چې د دې رضا نه وي او د دې د رضایت نه خلاف هغه خوړل کیږي، نو دا د دې خور په حق کې ظلم دی. باید چې د دې ظلم نه که پلرونه دي او که ورونه دي په جدي توګه باندې اجتناب وکړي. او د دویمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم که چیرته نجاست د درهم له اندازې څخه تجاوز کړی وي، نو په دې صورت کې باید پوه شو چې استنجا واجب او فرض ده. یعنی سره له دې چې ده په لوټو باندې استنجا هم کړې ده، خو نجاست د درهم له اندازې څخه تجاوز کړی، نو د دې نه وروسته بیا په اوبو وینځلو باندې، یعنی په اوبو باندې استنجا هم ضروري ده. البته که چیرته د درهم له اندازې څخه نجاست کم وي او یا بالکل نه وي، نو بیا د لوټو استنجا کافی ده چې هغه مسنونه ده، لیکن په دې صورت کې هم په اوبو سره استنجا بهتره او افضله ده. کبیری په 9 صفحه کې په آداب الوضو کې لیکي، یعنی امام حلبی هلته لیکي أما إن زادت النجاسة المتجاوز عن المخرج على قدر الدرهم فغسله أي نجس
او المخرج فرض اجماعا. او ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې په اول جلد کې په 338 صفحه کې فصل في الاستنجاء کې لیکلي: ثم اعلم ان الجمع بين الماء والحجر افضل، ويليه في الفضل الاقتصار على الماء، ويليه الاقتصار على الحجر، وتحصل السنه بالكل. که په لوټو باندې استنجا وشي، د هغه نه وروسته استنجا په اوبو باندې وشي، دا افضله ده. او که ته صرف په اوبو باندې اقتصار وکړې، دا هم افضله ده. او که ته صرف په لوټو باندې اقتصار وکړې، اکتفا وکړې، دا هم افضله ده. خو په هغه صورت کې چې نجاست د اندازې د درهم نه تجاوز نه وي کړی. اما په هغه ځایو کې چې په استنجا کې د عورت د بربنډېدلو خطره وي، نو هلته بیا د استنجا پرته اودس کول جایز دي. حتی علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې لیکلی دي: که څوک په داسې ځای کې استنجا کوي چې هلته عورت بربنډېږي او د ده عورت ته خلک ګوري، نو داسې انسان فاسق دی. هغه لیکي: بلا کشف عورت عند احد ما معه فیترکه. نو په دې صورت کې که یو سړی چې هغه خلک ویني بیا هم هغه استنجا کوي، نو په دې صورت کې به دا سړی فاسق شمیرل کیږي. نو په عام ډول باندې که موږ وګورو، استنجا چې ده سنت ده. اما کله چې نجاست د اندازې د درهم نه یا د مخرج نه تجاوز کړی وي، هلته بیا واجب ده. اما په هغه صورت کې چې ستا عورت بربنډېږي او خلک دې ویني، هلته باید بیا استنجا ونه کړی شي. نو که څوک استنجا کوي، هغه به د یو حرام کار مرتکب شوی وي. او د درېیمې پوښتنې په ځواب کې دې باید ووایم، داسې امام چې هغه ګیره د قبضې نه کمه کړې وي یا یې بلکل خیلې وي، په داسې امام پسې اقتدا د نورو فساقو او فجارو په حکم کې د راتللو له وجې مکروه تحریمي ده. نو فقهاو لیکلي دي هغه امام چې هغه ګیره په اندازې د قبضې نه لري یا د قبضې نه یې ګیره یا یې بلکل ګیره خیلې ده، نو دې پسې اقتدا مکروه تحریمي ده. علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې په اول جلد کې په 560 صفحه کې په باب الامامت کې لیکلي دي: واما الفاسق فقد علل كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا. نو د فقهاو د دې لیکنو نه څرګندېږي هغه امام چې د هغه ګیره د قبضې نه کمه وي یا هغه ګیره بلکل د سره ونه لري، د هغه امامت مکروه تحریمي ده. هو یو وار د ستا مونځ ورپسې کیږي، اما تل لپاره د هغه ټاکل د امامت لپاره دا مکروه تحریمي ده. چې ښکلا بخي سینو ته حجانا د مدینې دی، درویشان چې ترې زاریږي اوچت شان د مدینې دی، اوچت شان د مدینې دی.